د پاکستان سپریم کورټ د عمران خان د خوشی کولو حکم جاری کړی دی. سپریم کورټ نن د زیارت پرواز د عمران خان د گرفتاری خلاف خواست اوریدنې په مخال د احتساب مرکزی ادارې ته امر کړی دی چې مخکنی وزیر اعظم دی په یو سات کې د نن عدالت ته وړاندې کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا سپریم کورټ ته خواست شوی چې د عمران خان گرفتاری غیر قانوني وګرځوي او د خوشی کولو حکم یې وکړي. د سپریم کورټ چیف جسټس د عمران خان نیول د نیب لخوا د عدالت په کاوی بلل شوی دی. د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر تابندیال په مشرۍ درې کسیزه بینچ چې پکې جسټس محمد علي مظهر او جسټس اطهر من الله شامل دي په دغه خواست اوریدنه پیل کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان په نخمه مای د اسلام آباد های کورټ د خاطی څخه نیول شوی او د احتساب قومي ادارې نه ویلي وو چې عمران خان یې د القادر ټرست د غبن په قضیه کې نیولې وو. حکومت ویل چې عمران خان د قانون ترمه نیول شوی وو. د راپورونو ترمه اوریدنه کې چیف جسټس ویلي چې د سپریم کورټ های کورټ یا نیب کورټ څخه څوک نشي نیول کېدی. د میډیا د خبر ترمه چیف جسټس ویلي چې نه د عدالت په کاوی کړي او کو چرته نوي کسان د عدالت خاطر ته داخل شوي نو د عدالت څخه احترام پاتې کیږي. په داسې کې بسو خوم ځان په عدالت کې محفوظه ونه غني. چیف جسټس زیاته کړي چې په غیر قانوني کار سترګې نشي پټولې چې کومه فیصله وروي دغه په هر تن لاګو وي. د عمران خان وکیل حامد خان عدالت ته ویلي چې عمران خان په یو کیس کې د نیول وړاندې اسلام آباد های کورټ ته د بایومټریک د پاره ورغلیو او رینجرو نیولې وو. جسټس اطهر من الله ویلي چې څوک د انصاف څخه نشي محروم کول کېدی. د نیب د پاره غوړوا چې د اسلام آباد های کورټ د رجسترار نه اجازه اغسته وو. نیب څنګه قانون په لاس کې اغسته. د عمران خان د نیول وروسته د ملک په لویو خارونو کې احتجاجونه شوي په پوزي او سرکاري ودانو قهرجن مظاهرین ورغلي ودانو گاډو ته ورونه چول شوي او د مر جوبلو په پکې خوم شوي دي. خو پرون د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینه په غونډه کې ویل شوي چې تحریک انصاف رویه آئینی قانوني او جمهوری نه ده بلکې ترهګری او مخ دښمنه ده کومه بچي په هیڅ صورت ونزغمل شي. مرکزی کابینه د تحریک انصاف د احتجاجونو په مخال په سرکاري او شخصي ودانو ته د ورونه چولو او نورو روانکارو غندنه کړي او د کورونو چارو د وزارت په سپارښتنه د امنیت د پاره د آئین د 215 ماده لاندې په پنجاب او خیبر پختونخوا سره په اسلام آباد کې د پوج په ځای کولو منځوري ورکړې ده. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان